الله ذات چې هر کار کولی شي هر کار کولی شي کنه الله موږ هر کار برابر دویمه معنی دا ده صمد دویمه معنی دا ده چې هر یو حاجت چې چاته انسانان مخلوقات وړاندې کوي ټول حاجتونه چې څوک چاته وړاندې کوي هغې ته صمد ذات وایي چې دا ټول موږ لاسونه اوچت کړي چاته د چا په زړه کې دا وي چې پلار راله موبایل واخلي چا په زړه کې دا چې خدای سکول کې مو کامیاب کړي چا په زړه کې دا چې خدای کاروبار مو روان کړي چا په زړه کې دا چې خدای واده راله وکړي چا په زړه کې دا احتشام الحسن په زړه کې دا چې د میلاد شریف او دا پروګرام په خیر باندې ختم کړي دا ټولو خلکو جدا جدا سوالونه دي که نه دي دي که نه په دا چاته چې موږ لاسونه اوچت کړي او هر حاجت هم الله ته وړاندې کړی دی دغې ذات ته صمد ذات ویل شي او دغې ذات چې کومه معنا علماو بیان کړې دې ته ویل شي صمد ذات بېنیازه ذات څه ذات ورته ویلی شي یوه خبره ته کوم بیا مخکې آیات ته ځم الله ولي دی هغه به ژړل زیات هغه به څه کولی ژړل بې زیات جواب باندې نه راځي بیا بل شان دی سوچ به بل طرف ته راشي یو الله ولیو زیات بې ژړل او د ژړا چې ده که نه دا هم د خوشقسمتو سترګو کار دی خدای پاک د زموږ سترګې د الله د خوف نه ژړبندې کړي زموږ سترګو کې د خدای پاک روزانه د خپل خوف ژړا او څاڅکي واچوي الله ولیو ژړل بې زیات او د ژړا انتهای علماو دا لیکلي چې په تیز لمر کې به پروت و او چې د هغې ځای نه اوچت شو او لاړ او بل څه به په دې ځای باندې تېرېدو نو چا به دا ګومان کو چې دا ډنډ او دا اوبه چې کومې ولاړې دلته به چا اودس کړی وي او حالانکې دا بې د خوف خدا اوښکې وي خلکو ورته وایي چې قربان ته دومره ژاړې ولې ته خو دومره پاکه هستي ته خو دومره پاک شخصیت دی ولې ژاړې دومره چې ده به ورله جواب ورکړو چې ژاړم دومره ځکه چې د الله چې دا خو صمد دی که هسې نه چې جهنم ته ورګزار شو او بیا هېڅ پته نه لري الله خو صمد دی که چې دا ما صمد لفظ ژړوي زه وګورم د الله رحمتونو کرم او د الله پاک عنایات او مهربانیانو ته ډېر زیات خوشحاله شم خو چې کله صمد لفظ ته محسوس شي چې الله پاک بېنیازه دی هسې نه چې ورګزار شو او بیا هېڅ درکې نه لري بېنیازه ذات دی پوهېږې که نه پوهېږې او د بېنیازوالي چې کوم حدیث مبارک الفاظ دي دا امام ابن ابي دنیا لیکلي دي چې یو توجه وایو چې یو مارغه او هغه باره د مور نه پاتې شوی و په یو ونه کې د مور نه پاتې شوی او مور یې تلې وه په سیل باندې چېرته مولخان دې ورته راګېرول چې بچي یې راوړي نو هغه مارغه ماشوم چې دی بچی چې دی سخت دی خدای پاک فرشتې ته وفرمایل چې په دغه ټوله علاقه په دغې د غرونو په دغې لمن ټول باندې دومره باران ووروه چې دا ټول غرونو کې اوبه راجمع شي او دا اوبه د دغې چرچڼې او دغې مرغه جالې ته راوخېږي دومره باران یې ووروه دومره باران چې یو ټپ جوړ شو یو ډېر جوړ شو د غرونو په دغې خوله کې او اوبه ډک کېدې تر دې پورې چې دومره باران وورېدو چې هغه اوبه هغه سر ته او جالې ته وروختې او په چونچ کې او په دغې خوله کې یو څاڅکې ته راوچت کړي نو بس تېرې کړې خدای پاک ټوله علاقه هلاک کړه څومره کورونه څومره انسانان څومره هر څوک
د یو څاڅکي اوبو د هغې چرچڼ مارغه دپاره دې ته ویلی شي الله الصمد. دا صمد ذات دی، هیڅ چا ته بیا نه ګوري، هیڅ چا ته نه ګوري او همدغې ته خدایي وایي. موږ ورته پښتو کې خدایي وایو. همدغه صمد چې دی دا خدایي، دا چې موږ وایو چې د خدای خدایي ده، دا خدایي ده، د صمد ذات وایي. نو ځکه الله ورته فرمایي چې کافرانو ته ووایه چې هغه یو دی، خو ګوره یاد ساتئ دا نه چې تاسو په شان دی چې په خپلو لاسونو جوړ کړی، کله وږي کله ښی لاس ته خورئ او کله ګس لاس ته خورئ. ورته ووایه چې الله الصمد، الله هغه ذات دی، بېنیازه ذات دی، ټول حاجتونه هلته پوره کېږي، څه چې هغه وغواړي کېږي، هغې ذات ته صمد ذات ویل شي. او بیا رب العالمین ورته ارشاد وفرمایلو چې محبوب ته ورته وفرمایه لم یلد، لم یلد، نه د ده نه څوک پیدا دي. تاسو ورنه څه غواړئ چې بچي وي څه وي څه وڅه، د ده نه څوک پیدا نه دي. ولم یولد، او نه دی له چا نه پیدا دی چې پلار یې څوک دی او مور یې څوک دی او نیکه یې څوک دی. رب العزت ورته خپل نسب بیان کړو چې نه د الله اولاد شته او نه د الله له چا نه پیدا دی. او ځکه الله اولاد نشته چې اولاد خلک مال و دولت او قوت لپاره غواړي، الله نه قوت او ذات څوک شته دی؟ نشته دی. او دا شان دی چې څوک د چا نه پیدا شي نو خدایي خو الله روانه کړې ده. او چې کله خدای نه وای العیاذ بالله، دا خدایي به بیا چا روانه بلئ؟ ځکه الله پاک لم یلد ولم یولد دی، نه د الله نه څوک پیدا دي او نه د الله د چا نه پیدا دی. او بیا ورته چونکې الله پاک د کافرانو اصلاح کوله، کافرانو کې داسې عقیده هم وه چې ویل چې الله خو شته، الله یو دی، الله صفات څوک نه لري. خو دا به وایي قرآن کریم ګواه دی په دې باندې چې موږ د بوتانو عبادت څنګه کوو چې الله ته ځان رسوو، الله پاک ته په بوتانو باندې ځان رسوو. نو الله ورته وفرمایي چې د ما څوک همسر هم نشته دی، ما سره څوک برابر نشته دی. که عیسی علیه السلام، عزیر علیه السلام، حضرت مریم بیبي علیه السلام دا د ما څوک برابر ګڼي یا خدایان څوک برابر ګڼي؟ ای محبوب ته ورته وفرمایه ولم یکن له کفوا احد، او نه د رب العزت سره څوک برابر او همسر شته دی. دا مختصر خو دی، اگر چې تفسیر پکې ډېر زیات دی خو په دې باندې اکتفا وکړو. زه ترجمه عرض کړو غواړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل ورته وفرمایه ای محمود صلی الله علیه وسلم هو الله، هغه الله چې دی احد یو دی، الله چې دی الصمد بېنیازه بادشاه دی، لم یلد ولم یولد، نه د دې چا نه پیدا دی، نه د نه څوک پیدا دی، نه د دې چا نه پیدا دی. ولم یکن له، او نشته د الله لپاره کفوا یو همسر، احد څوک، هېڅ څوک هم د الله سره همسر څوک هم نشته دی. دا و تفسیر د صورت اخلاص والا. اخیر دو صورتونو تفسیر هم عرض کولو غواړم او په دې کې صرف درې خبرې کوم، لکه څنګه درې خبرې ما مخکې وړاندې بیان کړي. نو دغه درې خبرې په مختلف انداز باندې داخل. مسند احمد کې، امام بیهقي شریف کې، امام طبراني شریف کې، او امام بخاري په بخاري شریف کې تفسیري حدیث دی. خو د ټولو نچوړ درته عرض کوم، ما ته توجه وکړئ. نبی علیہ السلام مبارک روایت کې راځي 3 میاشتې پورې بیمار، بعضو علما کم تعداد کوي خو زیات 3 میاشتې پورې نبی علیہ السلام مبارک بیمار. نبی علیہ السلام خپله فرمایي ما له 2 فرشتې راغلې، خوب کې څه راغلي؟ بیا جواب راکړئ. 2 فرشتې، یو سر ته وځي، بله خپو ته. سر والا خپو ته وایي، بل روایت کې راځي چې خپو والا سر والا نه پوښتنه کوي، خو یو بل نه پوښتنه کوي چې دغه نبی پاک مبارک ولې بیمار دی. بله ورته وایي چې دغه باندې جادو شوی، دې باندې څه شوي؟ چا پکړی؟ لبید بن اعصم پکړی. جادوګر څه نام و؟ لبید بن اعصم. لبید پکړی. بله فرشته ورته وایي چې دا جادو پروت چېرته دی، په څه باندې کړی؟ چې نبي پاک مبارک په ویښتو
او د نبی پاک مبارک په ګومن زبانه کړو کم دي او ګومن زبانه کړو چرته پروت دی فلانکی کوئی په بیخ کې لکانی لاندې پروت دی نبی پاک مبارک ته دا ټول خبرې ورواړولې خو څنګه وشي بچ دا غوټي دی یولس غوټي دی یولس دا یولس غوټي چې کله کولاو کی نو دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ټیک ټاک شي نبی پاک مبارک راویش صحابه کرام ولګل حضرت علی سے مختلف روایت دي صحابه کرام ولګل فلان کی کویلا چې ګټه کولاو کړه لاندې ګومنس پراته و او ګومنس پس کې پراته و د کجورو چې کومه هغه داسې غونچه باندې وي چې کجوري پس کومه یعنی کومه بجوه کې لکه سموسه واخلي نو په دغه شان سموسه باندې چې کومه کیسه شان دي دا یې کجورو کیسه و په هغه کې دا نبی پاک ګومنس موجود و ویښته مبارک موجود و یو له زوجه ورکړی دی رب العزت دو سورتونه نازل کړل یو سورت فلق چې 15 آیاتونه دي او بل سورت ناس چې 6 آیاتونه دي نو 15 او 6 څو شو د خیر دولس یولس تاسو دوی چې دولس یو کم دولس نو بیا ټیک راځي یو کم دولس نو یو کم دولس وي یولس نو یولس دي او یولس آیاتونه مبارک یولس آیاتونه مبارک الله پاک دا د سورتونو نازل کړ او نبی پاک یې فرمایي چې یو آیات وایا او غوټه کلاوه یو آیات وی او غوټه کلاوه بل آیات مبارک بل آیات یولس آیاتونه چې کله وی عائشه مبارک فرمایي چې نبی پاک مبارک فرمایي چې کله ما غوټه کلاوه ما بدن چې دا بالکل سپک شو او ټیک ټاک شو دا آیاتونه مبارکه په توجه باندې سبحان الله وګورئ نو تاسو یو جواب راکوئ ځکه ټول خبرې په ما باندې وکړي یو جواب په تاسو راکوئ کنه جواب دا سوال دا دی چې دا سورتونه مکه معظمه کې نازل شوي مکی سورتونه دي دا سورتونه چېرته نازل شوي بیا ورته لیکلي سورة الفلق مکیه لاندې لیکلي سورة الناس مکیه دا مکه معظمه کې نازل دي سوال دا دی چې جادو خو مدینه منوره کې پښوی و جادو خو چېرته شوی مدینه منوره کې او سورتونه هغه اول نازل کړي نو دا څنګه معنا به اوس ورکړو د دې خبرې جواب وسط کړو څوک وایي چې خچې شی ورته توجه وکړي د دې درې معناګانې یو معنا دا چې دا صورت مکه معظمه کې نازل دی او مدینه منوره کې جادو شوی نو دا دواړه صورتونه دوه ځله نازل اول نازل مکه معظمه کې او چې کله جادو شو نو بیا هم نازل شو جواب باندې پوه شئ او سورة فاتحه هم دوه ځله نازل ده الحمدلله سورت مکه معظمه کې نازل دی او مدینه منوره کې نازل دی دویم معنی دا حاضرینو چې نازل خو دا دواړه صورتونه چېرته دي مدینه مکه معظمه کې او جادو چېرته شو جواب یې دا دی چې صورتونه اول نازل علاج مدینه منوره کې نازل شو علاج مدینه منوره کې نازل شو او دریم نمبر روایت او معنا دا ده چې نه بعض علما وایي چې دا مکی صورتونه دي خو او جمهور محققین علما وایي چې دا مدني صورتونه دي دا مکی صورتونه نه دي دا څه دي مدني صورتونه دي دا علما کرام یې درې معناګانې بیانوي حضرت د جادو خبره راغله چې کومه خبره زه عرض کوم دا ډېره په توجه باندې واورئ لبید بن عصم چې کله جادو وکولو نو د ده لورانې وې په دا جادو کې ورسره لورانو پوره کار کړی او د لبید بن عصم یهودي و او یهودیان په ځمکه د سر باندې بدترین خلک دي
अल्लाह ने हलाक व तबाह व बर्बाद आमीन नूरान व सरदा अमल करे जरा उस कुरान करीम की इशारा राजी नूरान व सरदा अमल करे नबी पाक मुबारक की बात करो जियात रिवायत है ब्रे न्याश की बीमार नो देना दा पता लगी तवज्जो वाणो जे जादू हक दे इन जादूश्ता तवज्जो वाण जादूश्ता बोले के कौन के सो हुक्म दे सोच यो कसबान जादू करी इस्लाम दे इंसान के सवाई कोलाओ वगुनो बांधे वावे जुमुंगा सुमरा खरत बाहर और इदाम वावे जादू कौन के उलमा फरमाई तफसीर सावी जिसो जादूगर जोड़े दर बाड़ी जादूगर अब इंसान जोड़ेगी चितु यो इंसान कुफर तो रसीगी ईमान में जो खलाशी हर जादूगर शी जगत जादू आ वक्त पर इज़्ज़ती की ना शैतान मलकर क्या वक्त पर हासिली की ना सो बोले जे ईमान द दौलत ने इखलास करे थे अरे अज़बिल्लाह नो जादूगरी जादू को जिसो की कई दाद ईमान दे रहे ना खारिज भी और जिसो को लवर्जी दावा गए सोच जादू कई जिफलान की कारोबार का पटा उतरेगी फलान कैद बीमार शी खजर खावत में इसके इख्तिलाफ न जुड़ शी बचे उम्मीद रे खजर उम्मीद न जाहिर शी दारूशी सपा हदीस वाले सपा हदीस नबी पाक मुबारक मिशकात शरीफ हदीस है द्वार जहां सरदार फरमाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच जादूगर इंसान न हुआ है नबी पाक फरमाए कि सर्वेख तुरज़ मंजूर बिना कभी कई मंजूरा कई जरूर मंजूरा दाशी न बेटे कई बहुत सर्वेख तुरज़ में ठीठेगी वास्केगी और अल्लाह पाक बला मुझ पर महमान जरूरी और कभी के डबल गुनाहगार नमूज आज़ाम का तबिया में डाली कई बहुत अल्लाह के अपने सर्वेख तुरज़ खुदा करे तवज्जो वाना चिकना तवज्जो वाना दा गुनाह हलला ची जादू के और दा तस्वरम के ची दा जादू गुनाह दा गुनाह तस्वुर दा ची जादू गुनाह दा ब्याह के ब्याह दा गुनाह दा और का जादू दा हलाल और जायज हो गणलो ची मड़ा की ले कोरोना की और दे पारा उलमा फरमाए कि जादूगरम काफिर थे और दूसरों पर वो जिदाम काफिर दास गल खबरी नहीं दी कि सो पर दिन न तोड़ा गए कि जादू जायज ने बस कवई मुझे सो जादू कई ईमान न खारिज और कम अज कम दर्जे दाशिता कबीरा गुनाह और जिसुमरा कसान नास दिदार सनाना उतना खबर होते पटी बानम से दा खबर से सकर को मा चासर सनाना नास दी जादू सड़ी तुमरा न की लगे खजी के अब बस खबर जो जितना चीज़ की वो दमगरे रावत है दमगरे दमुना जी बखर को मान ले और कुरान मजीद सबक पर नस्ता कुरान मजीद तिलावत नस्ता और दमुना चाहिए माओ तदावी के दमुना अच्छी दसना दम को कुरान दे दमुना अच्छी दसना इतना खलक वो सर जुड़ी की मस्जिद जादू और शैतानत हुआई देता किताब औलाद माने आवान की और किताब कार बने की क्या होने की दौर सुपर सी जादूगरी फसाद फितना कुदरतो वायु देता दम दूध जायज थे दम जायज थे नबी पाक मुबारक आखिरी सूरत में ऐसे फरमाई कि आखिरी सूरत में बजान हम चुप कोट क्लास माने बदन मुबारक माने के रख कर पहाड़ पर माने दम जायज थे हदीस में साबित थे जायज तावीज़ जायज थे जो कुरान आयतुल्लाह नबी पाक अहादीस मुबारक अल्लाह पाक नामे की रशीद
یا هغه مفهومات لیکل شي ام جایز او جایز خو یاد ساتئ زنانه چې دا تعویضونه ورته دي او دا زړه جهنم ته به ښځې زیاتې ځي چې دا کارونه پکې موجود دي خپل زنانه په دې شي باندې انتهایی سختی به وکړي سجدې کوي او قبلېږي نه څلوېښت ورځې کې څوک جادو کوي او تعویضونه کوي که نه څلوېښت ورځې کې خامخا ښځه شکر وهي خامخا ځي څلوېښت ورځې کې دننه خپل ګردان تازه کوي نو چې څلوېښت ورځې کې یوه ورځ لاړې څلوېښت ورځې لمونځ نه کېږي بیا به منځ کې یو چکر ووالو بیا د څلوېښت نه شي چې بیا د چکر ووالو نو دا قبلېږي به که نه او تاسو نه پوښتنه کوم هسې تاسو را جواب راکړئ چې چېرته هم ناجایز تعویضګر یا جادوګر وغیر لیدلی هسې مخته سوچ کړ چې الله لعنت به راولېږي د هغه په مخ باندې الله لعنت راولېږي ځکه چې جادو څه دپاره کوي چې د چا کاروبار بند کړي د چا روزګار بند کړي ښځې خاوند منځ کې اختلاف جوړ کړي بچي او زامن سره واړوي پلار سره واړوي رونه سره واړوي دا وکړي بیمار کړي نو یاد ساتئ داسې انسان مخ باندې لعنتونه راولېږي الله پاک زموږ د داسې اعمالو د کولو نه او د ورکړو دواړو نه وساتي غرض دا چې جادو شته حق دی جادو خو علما فرمایي چې که چا باندې جادو شوی و چا باندې جادو شوی و او جادو ماتېدو لپاره تا ورله جادو وکړو اسلامي طرز او اسلامي دایرې مطابق بیا جایز دی لکه څنګه نبي پاک مبارک جادو شوی و او نبی پاک مبارک آیاتونه نازل شو جادو ختمېدو لپاره جادو ختمېدل جایز دي جادو کول حرام او کفر دی نو لهذا د دغې څیزونو نه بلکل ځان ساتئ او بل کومه خبره پکې عرض کول غواړم قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا شان نزول طرف ته هغه کې لږ وضاحت وشو دویم نمبر چې کوم د سورت فلق او سورت ناس فضیلت دی احادیث مبارکه کې صحابي رسول نبی پاک تعالی صلی الله علیه وسلم زه سورت یسوع فلان کې سورت جن تلاوت کوم نبی پاک مبارک ورته فرمایي چې د الله پاک د ټولو نه محبوب سورتونه سورت فلق او سورت ناس چې الله پاک کوم کلمات د ترتیب الله پاک ورکړي نبی پاک مبارک فرمایي چې الله پاک ته محبوب سورتونه اخیر دوه دي او څوک حاضر کور کې څوک بیماران شي ډېر ګرځي پسې ما د فلک او ناس سورتونه کوچي کوي څوک بد نظر وایي بد نظر دپاره سورت فلک او ناس جناتو دپاره کاروبار دپاره کور اتفاق دپاره چې دا کومه جن او مسلې دا پنځه شپږ وواته دغه ټولو دپاره سورت فلک او سورت ناس مؤثر سورت دی روزانه موږ مشایخ فرمایي روزانه یولس ځلې وایه یولس ځلې سهار کې فلک یولس ځلې ناس سهار کې او یولس ځلې ماښام اوبو باندې سالن باندې ځان باندې بچو باندې چوف کوئ الله پاک هېڅکله بنده بیړۍ نه راولي الله پاک بندې بیړۍ او بندې لارې الله پاک ولاړوي دا یې مختصر ولې فضیلت او اخر کې چې کومه تفسیر عرض کول غواړم الله پاک نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته چې کوم صورت آیاتونه نازل کړي دي الله پاک ورته بیا فرمایي قل ای محبوب ته ورته وفرمایه څه ورته وفرمایه اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق د هغې رب سره چې کوم رب د فلق دی فلق درې معناګانې توجه کوئ فلق دی فلق چاودېدلو ته ویلی شي چې یو څیز اوچ وي یو څیز بعضې انار وي چې ډېر خوږوالی وي نه چاودېدلی وي یا بعضې کیله وي یا بعضې ام وي لیدلی هم دی که نه دې چاودېدلو ته په منځ باندې دوه ځای کېدو ته فلق وایي نو فلق څه معنا ده ای محبوب ته ورته وفرمایه چې زه پناه غواړم د رب د فلق سره فلق څوک دی فلق څه شی دی یو سبا چې دا کومه سبایي راځي سهار دا شپه ختمېږي او د سهار راځي دې ته فلق وایي او دویم معنا علما وایي د جهالت تیارې چې ختمېږي او رڼا راځي دې ته فلق وایي او درېمه معنا علما وایي چې په دا ځمکه کې چې کله څه بیج واچوئ څه دانې مانې واچوئ موږ ورته څه وایو تخم واچوئ دا تخم چې کله ځمکه کې واچوئ
دا ټول انګریزانو سیزدانان راجع شي یو ته هم نه یو سیس خو را پیدا کی کنه وا بیم چې سونه یوریا به ولا ورکی او به ولا ورکی دا ماته یې څوک چې دا ما چې له دې راوځي ماته یې څوک دا عمره دی دا دې ماته یې فلک الله فرمایي قل اعوذ برب الفلق په محبوب تو فرمایا زه پناه غواړم فرق د فلک سره فرق د شپې تېرېدونکې سهار راتلونکي سره یا په شپې د رڼا د علم راتلو سره د جهالت په تلو سره یا د هغې رب سره چې کوم رب د فلک د دانې او د تخم جوړ کړی دی ما ته وګورئ حاضرینو بیا ورته الله فرمایي محبوب اگر چې خبرې ډېرې دي من شر ما خلق اے محبوب ته ورته فرمایا چې زه پناه غواړم د هغه شر نه چې الله پیدا کړی دی څومره شرونه پیدا یې کړه ځمکه او کړه اسمان د هغې نه ته الله په حضور کې پناه غواړې الله په حضور کې څه غواړې پناه غواړې بیا څوک شته چې تاله په نقصان درکړي چې څومره ضررونه او شرونه دي په ځمکه باندې او تا الله ته ځان وسپارلی څوک شته چې تاله جای ضرر درکړي نه خو دا به وایي ای محبوب ته ورته وفرمایي من شر ما خلق په شر د هغه څه سره زه الله په حضور کې پناه غواړم چې څه شی کوم شر الله پیدا کړی دی ومن شر غاسق اذا وقب او پناه غواړم د الله په حضور کې د شر د شپې نه اذا وقب چې دا شپه ډېره خوره شي دا شپه ډېره دا خوره لفظ باندې تاسو پوهوم چې دا شپې ماښام وي د شپه خوره شوي نه دي او چې د 11 دا 12 بجو ته ورسېږي دې ته وقب وایي چې دا شپه ډېره خوره شي ولې شر ته د شپې د خورېدو نه نبي پاک پناه غواړي ځکه چې چېرته مرداري ده دا شپې په نیټ ټایپ باندې کېږي که غلا ده که ډاکه ده که څومره ګندګیري ده د شپې په دغه حصه باندې کېږي که چېرته جادوګري ده چې دا ښځو او لبید بې ناسم کوله دا شپې په ناوخته باندې نو ځکه نبي پاک مبارک الله فرمایي چې ته ورته ووایې چې زه د شر د هغې شپې نه پناه غواړم چې دا شپه کله خوره شي او بیا الله فرمایي ومن شر النفاثات ای محبوب ته ورته وفرمایه چې زه د شر د هغې پوکي وهونکو ښځو نه غواړم فی العقد چې کله په بوټه کې به پوکي وهل دغه لبید بن اسم چې کوم یورانې وې په دغه 11 بوټو کې پوکي وهل او جادویي کولو نبي پاک مبارک بیمار کړو نو ځکه الله فرمایي چې من شر النفاثات فی العقد او زه پناه غواړم د الله په حضور کې د هغې ښځو نه چې کومه په غوټو کې پوکي وهي او دا نفاسات علما وایي دا ځکه راوړی الله پاک چې دا جادو اکثر ښځې کوي ټوله مسله د دې راوړه چې که جسم دمګري لایق دم جایز دی که هر یو دم نه خان ډېر پاکان نیکان خلک دي په دم باندې ټول کار روان دی چې دا کوم خلک دا بل شان دي هغه چې دا شي 98% زنانه وي 2 قسمه سړي وي سړي هم دې برابرې چې زنانه وي په ګاډي کې راوړي ځکه الله پاک نفاسات ذکر وکړو او بیا الله پاک ارشاد فرمایي او دا جمله اورېدو کافر ده الله فرمایي ومن شر حاسد اذا حسد او زه پناه غواړم د کینهګر نه چې کله دی کینه کوي د حسدګر نه چې کله دی حسد کوي په ځمکه او اسمان باندې اولنۍ ګناه شی دا حسد شوې ده ځمکه او اسمان باندې اولنۍ ګناه دا حسد شوې کینه دا حسد څه ته وایي علما حسد دې ته وایي توجه هم شته که نه حسد دې ته وایي چې چا سره یو نعمت وویني د چا سره یو نعمت ته الله وویني او زړه کې دا ووایي چې خدای دې ته واخلې د هغه په نعمت باندې ته خفه یې او زړه کې دا وایي چې دا نعمت ترېنه ضایع شي دا شي دې ته حسد وایي دې ته څه وایي اسمانونو باندې حسد شیطان کړی او ځمکه باندې حسد چې دا قابیل کړی دا آدم علیه السلام جو چې مولوي صاحب مبارک به درته او تفصیلي ذکر کړی وي غرض دا حسد توجه غواړي حسد څه ته وایي چې د چا سره یو نعمت وي او زړه کې دا وایي چې دا نعمت ورسره ولرئ خدای دې ته واخلي ضایع شي دا نعمت او هغه خبره زه اکثر کوم په ټي پاک ما کړې وه
چې بني اسرائیلو کې یو سړی و او د تره زوی زیړه غټه غوا وه، غټه زیړه مزېداره غوا وه. موسی علیه السلام کوهي طور ته روان دی او الله پاک داسې خوش طبیعه خبره درته کومه. موسی علیه السلام کوهي طور ته روان دی. موسی علیه السلام مبارک ته دا سړی وایي چې چېرته ځې موسی علیه السلام چې الله پاک راز نیاز دی چې خدای پاک ته ووایه چې د تره زوی مې یو زړه غټه غوا ده چې خدای پاک مالی مې راکړي. بس موسی علیه السلام لاړ، خدای پاک راز نیاز شو. الله پاک ورته فرمایي موسی علیه السلام ما خو بندګانو کې خو چا درته څه پوښتنه نه ده کړې چې یا الله یو کس وایي یو زړه غوا راکړي، د تره زوی مې یو زیاده ده او مالی مې راکړي. چې ورته ووایه موسی علیه السلام چې تاله مې به درکړم، تاله هم درکړم، خو د تره زوی ته به د یوه بله ورکړم. الله پاک دې نیازه بخښی تره زوی ته به د یوه بل تاله مې درکړم، خبره نه ده، خو تره زوی ته به د یوه بله ورکړم. چې موسی علیه السلام مبارک راغی، کس ورته انتظار ناست و. موسی علیه السلام ته عرض کوي اے موسی کلیم الله، اے د الله نبي، الله پاک څه وفرمایه؟ الله پاک وفرمایه چې تاله بل درکړم او تره زوی ته به د یوه بله ورکړم. اوس دې ته حسد وایي. دا جمله واورئ، دا ورته وایي، دا کس ورته وایي چې موسی علیه السلام مونږ وایو چې هغه بله ته لاړه شي، خدای ورته بله ورکړي. خدای پاک ته ووایه چې مال یې مه راکوه خو چې بله ورکړي، مال یې مه راکوه خو چې بله ورکړي. دې ته حسد وایي. دې ته څه وایي؟ او ځکه رب العالمین فرمایي چې من شر حاسد اذا حسد، او دا کینهګر حسد کوونکي حسد نه د الله په حضور کې زه پناه غواړم خو چې کله دی حسد کوي. حاضرینو اگر چې آیاتونو مبارکو کې نورې هم داسې نکات دی، فواید شته دی، په همدې باندې به زه اکتفا وکړم او ترجمه زه عرض کوم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل ورته وفرمایه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ زه پناه غواړم برب الفلق، په رب د فلق سره چې شپه ختمه شي او سحر راشي، یا جهالت ختم شي، علم رڼا راشي، او یا هغه دانا تخم چې دا وچوي. من شر ما خلق، او زه پناه غواړم د شر د هغه څه نه ما خلق، کوم شر چې الله پیدا کړی دی، هر شر نه زه پناه غواړم. ومن شر غاسق، او شر د شپې نه اذا وقب، چې کله دا شپه د تیاره راخوره شي. ومن شر النفاثات، او زه پناه غواړم د الله په حضور کې د شر د هغې پوکي وهونکو ښځو نه فی الوقت چې هغوی به په غوټه کې پوکي وهل. ومن شر حاسد، او زه شر د حسد کوونکي نه غواړم، د شر د حسد کوونکي نه اذا حسد، چې کله دی حسد کوي. او علما فرمایي چې حاسد انسان، کینهګر انسان په ژوند کې کله نشي خوشحاله دی. دی اول علامت دی چې یوازې ناست زړه خوري، زړه خوري چې ولې سوچونه او فکرونه. دې وخت کې پښتانه وایي پردي ټماټر باندې مالګې او پردي ټماټر باندې اوبه اچوي، سوچونه ولګوي، پیسې د هغه په جیب کې شماري ورته دی. داسې نه دی. حسد انسان کله هم روایت راځي، کتابونه لیکي، حاسد انسان ته چې دا عذاب هم ډېر دی چې په عذاب کې مبتلا دی. دا عذاب هم ډېر دی چې دا زړه کې څه دي که نه، دا کوم حسد چې کوي چې که حاسد ته بد عذاب میلاو هم نه شي، دا عذاب هم ډېر دی چې دا کوم شی په زړه کې دی. الله پاک زموږ ته وساتي. بل چې کوم اخري آیات مبارک سورت مبارک ده سورت الناس، الله پاک بیا ارشاد فرمایي چې بسم الله الرحمن الرحیم. قل ورته وفرمایه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ زه پناه غواړم برب الناس، په رب د خلقو سره، په رب د خلقو سره زه پناه غواړم. ملک الناس، چې بادشاه د خلقو دی، د هغه په حضور کې زه پناه غواړم. اله الناس، چې دا معبود د خلقو دی. من شر الوسواس، او شر د وسوسې نه زه پناه غواړم. او څو وسوسه څوک چې الخناس، شیطان چې وسوسه کومه چې هغې خناس نومه ده. من شر الوسواس الخناس. علما فرمایي چې دا وسواس دا مبالغې دپاره د وسوسې نه دی، یعنې مطلب دی چې زه د وسوسې نه، د شر د وسوسې نه زه نجات غواړم. او وسوسه د چا طرف نه؟ الخناس، د شیطان د خناس طرف نه. خناس خپله معنی دا ده چې یو ځل حمله وکړي او بیا پټ شي، حمله وکړي واپس شي،
دې د خناس د شیطان چې دی د شیطان دا په زړه باندې عمله وکړي واپس راشي په وسوسه کې مبتلا کړي یو حدیث واورئ ډېر عجیبه حدیث دی نبی پاک فرمایي چې دا حدیث مبارک درته وایم د نبی پاک فرمایي چې د انسان په زړه کې دوه کورونه دي انسان په زړه کې جواب راغلی څو کورونه یو کور کې فرشته ناسته ده او بل کور کې شیطان ناسته چې الله په عباداتو کې مصروف وي نو شیطان درنه خیر دعاګانې د خیر طرف ته تا متوجه کوي شیطان تښتي که په کور کې ناست وي مغلوب به یېرېږي او فرمایي چې د الله د ذکر نه انسان غافل شي شیطان ډېر دعوت ورکوي توجه ورته اړوي خو لیکن د خناس شیطان ورته نبي پاک فرمایي چې د فرشتې لپاره یو خړتم دی هغه ماشي والا خړتم پېژنې چې ټک ورکوي یا د اتي والا خو پېژنې اتي والا خو لیدلی دی دا خړتم شان دی دا د فرشتې لپاره وي انسان په زړه کې دا خیر ور اچوي لکه انجکشن او حدیث مبارک کې راځي شیطان دپاره یو خړتم وي چې کله انسان د الله د ذکر نه غافل شي د خړتم باندې ټک ورکوي خو دا بل حدیث درته ډېر هم عجیبه وایي دا ټک کوم ځای ته ورکوي د شیطان چې کوم ټک وسوسې والا ورکوي یاد ساتئ دلته دا زړه چې دی زړه د زړه په بیټ باندې د دغې اوږې نه لاندې چې دا کومه اوږه ده ولی دی د ولې د اوږې نه او د ولې د هډوکي نه لاندې د دې طرف نه موږ انجکشن وهي او دا وسوسه زړه ته راځي توجه هم ده که نه خو یاد ساتئ نبي پاک مبارک فرمایي چې د ما په هغه ځای کې چې په کوم ځای کې شیطان ټک ورکوي د وسوسه راځي د نبي پاک مبارک دلته د کوترې د انډې په مقدار باندې د نبي پاک مبارک په دغه شاک باندې مهر نبوت په دغه ځای باندې څو مهر چې د کوم ځای کې شیطان ټک ورکوي په دې ځای باندې مهر نبوت ځکه نبي پاک مبارک وفرمایل چې هر انسان له شیطان چې د وسوسې ور اچوي او بدې لارې طرف ته راکاږي اصحاب کرام عرض کړي یا رسول الله تاسو نبي پاک مبارک فرمایي چې او ما سره هم شیطان شته خو ما له د خیر دعوت راکوي او د ما شیطان مسلمان دی د ما شیطان مسلمان دی ما سره هم شیطان شته ما له د خیر دعوت راکوي او علما چې کوم د مسلم شریف کوم حدیث دی هغې کې دوه معناګانې بیانوي یو معنی دا بیانوي حدیث چې د ما شیطان زه د الله سلامت ساتلی یم ما له داسې نشي کولی او دویم معنی دا ده چې نه د شیطان زما مسلمان دی دواړه معنی ټیک دي بهرحال دا خناس چې دا انسان ته وسوسې ور او زموږ مشایخ فرمایي چې څوک وسوسې انسان وي هر مانځه نه بعد خاص کر سهار مانځه نه بعد یو ځل ډېر سړی یا مقصد وظیفه دی کوي یا مقصد یا مقصد وظیفه څوک کوي هر مانځه نه بعد خاص کر سهار مانځه نه بعد یو ځل ډېر سړی دا انسان د وسوسو د شکونو مکرو نه به الله پاک محفوظ کړي الله پاک ارشاد فرمایي الذي شیطان هغه خناس هغه شیطان دی یوسوسو چې وسوسې اچوي فی صدور الناس د خلکو په زړونو کې من الجنة بس اخیري درته وایم زم نور ستړی شوم توجه غواړم من الجنة دا وسوسې چې اچوي دا د جناتو نه وي والناس و انسانانو نه وي د چا نه وي کله کله یو کس راشي کیبري در سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه راغلی شي بس اسماش ته ګپ شپ ورسره ولګو ٹھیک ده که نه څه ورسره ولګو ګپ شپ ورسره ولګو ما سره شکا وما به مو وڅښو لږ به کیږو سره بس ناستې هسې شیطانۍ درته وایم نه وسه خبره خو داسې داسې ده نو شیطاني وایي شیطانۍ درته وایم نه خو خبره داسې داسې ده افطار کې ویل چې یاره دا چې دی داسې داسې دی توبه توبه الله به وساتي دا وایي توبه توبه الله به شیطانۍ نه وساتي نو څنګه الله وساتي چې وایي پوهېږې نه پوهېږې
नुसका दा फरमाई कि अब शैतानों ना अल्लाह को हुजूर के पनाह वक्त पका दी कि कोम पेरियार दी द जन्नत नदी और नास द सरूर नदी बदे से कि आखिरी दो खबर है रसूल के इख्तिताम की और अहम खबर है देर बुनियादी खबर है यो अहम खबर है नमक की मिसाल हुआ है यो उस्ताद शागिर्द तवाई चिकचरे दे यो को ना दर स्पाइर आउगा तो और गुजार दर में स्पाइर तकाबी खुरी मतलब सके बचे शागिर्द होते हैं उस्ताद जी यो बट खाने पर आपने गुजार को करो चाहे जब मैं उधर तिबिया पर हम मंडे की बल गुजार को करो बल गुजार को करो बल गुजार को करो उस्ताद वो तवाई ची दत्त को सुपर गुजार में पके सुपर बेजार नशरी ये उस्ताद उसे कौर पका ये जैसा तरीका है कि कुछ पहले तकोर में राउसी आकोर माहिक ले वर्कशॉप जैसे पहले पकादार पे नु गुजार को जरूरत दिया नश्ता है बस पहले पकादार के बस ना वो भी तरीका ना पूरी भी खबर ना शो उस्ताद जो खबर को ले रहा ना करा ولكن بوي بنشو اجي بوي بداشا چې دا شیطان چې د سپای دی دا څو وخت پورې د ځان نشي دا سپای دا شیطان چې چا پیدا کړی دا په دربار کې الله نه پناه وغواړه الله په دربار کې شیطان نه پناه وغواړه نو دا خبر مخلاص شي او پناه سره حاضر توجه وانه پناه سره اخیری بسونه बच्चों ने शैतान बार बार कोरे करी बार बार मिले बार बार मकानो बारे पसी करो पमुंजो पद्रुश शरीफ बारे तो उले सो कोरे बे कोरे करी ब्याराजी नो दासो के सो कोरे भी उले अल्लाह पर दरबार के शैतान रटे दिशी का पना हुआ बस खबर बखलास यो खबर बड़ा खबर जो तुम्हारा सुनो قل اعوذ برب الناس की पिंजर الناس वाला لا ناس كده بيصوت قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس पिंजर الناس لفظ قال عليه और पिंजर की इशारा दे तरफ करा कि अवल नास न मुराद माशुमान दी अल्लाह फरमाए कुल मानूतो फरमाया बेरब नास ज़दा अगर अल्लाह के दरबार के पनाह पाना चिकुम द माशिमान और रमज़े और रब माना तरबियत और तरबियत तचानी की माशिमान इलाहिन्ना मलिकिन नास बादशाह द खालको और बादशाह द ज़वाना व बादशाह जिसे कारो लो मलिकिन नास दसवानानो बादशाह है अल्लाह इलाह नास और अल्लाह चले द माबूद है दखल को और द इबादत द बुढ़ातों के इंसान सो बर गई बुढ़ातों के इंसान सो बर गई क्या इबादत तो इलाह नास माबूद है दखल को नमराज सुधी दा बुढ़ागान तो अल्लाह दरसवानानो अल्लाह है ज़वानान माशुमानो अल्लाह है बुढ़ागान अल्लाह ने क्या फरमाया अल्लाह من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس وسوسه رسول الله साथी नेकान खड़ा वसवसे शैतान अल्लाह चुप साथी नेकान तो अल्लाह फरमाए जरा नेकान रबियम को बिया من الجنة والناس और वसवसे सो का चाहिए इंसानान और पेरियान नो दासु की वसवसा हुआ कैसा चाहिए अल्लाह बेहतरीन खलक भी नो नेकान अल्लाह दे बदानुम अल्लाह दे माशुमानुम अल्लाह दे ज़वानानुम अल्लाह दे बुढ़ागानुम अल्लाह दे खबर ढेरे और मुख्तसर दा रब्बिल अज़ाल बदर मुख्तसर तफसीर बांधे खुदामा के गुनाहगार खुदा बांधे बयान अल्लाह पाक दे नूर बारदा सूरत और तफसीर और तर्जुमा बाइस तकवार जहान खुशहाल कर गई और अज़ाल की उस्ताद सो राहत से खुद दरबार के कबूल मंजूर आमीन और एहतिशाम से वजह तर्जुमा बिया शुरू की और दा खबर मारता उसको ना ता चा तर्जुमा ओखरा सर था उस बोले के पिंजर के साथ गुरु करते हो
دا خوش قسمت او نن دا عهد ځان سره وکړئ عهد ځان سره وکړئ چې کومه علامه صاحب کریم صاحب کریم الحق صاحب چې کومه ترجمه کوي او نن یې ختم کړه څو کاله بعد څلور سلمون کاله بعد ماشاءالله نو چې چا ورسره ختمه کړه حبیبم کښېني او تاسو په څلوېښت ګنټې کې څو منټه ترجمه وکړي او 15 نیمه ګنټې پورې څلوېښت ګنټې الله پاک تعالی درکړي الله پاک درکړي نو دا څلوېښت چې الله درکړي نو یو 10 منټه موږ الله ته ورکړو نو کار برابر شي که نه او تاسو یقین وکړئ حدیث نه ثابت ده څوک چې 3 آیاتونه ورځې تلاوت کوي د مرګ وخته پورې د الله د ذات نه علاوه د بل چا محتاج به نه شي څوک چې 3 او بیا د 3 آیاتونه سره ترجمې وایي ته محتاجه پرېږده چې خلک به تا ته محتاجه وي نو کم از کم 3 آیاتونه څلور آیاتونه چې کوم ترجمه بیا شروع کېږي کوشش وکړئ چې کوم مشران دي خاص هم راځي چې کوم ځوانان دي د الله د کتاب نه ځان خبر کړي او فکر دی یو د فکر لمحه درته بیانوم توجه غواړم ضروري ولې ده ترجمه خو دا خبر ما اخر ته ځکه پرېښوده چې د اهمیت معلوم شي دا خبره زړه ته اسانه ورځېږي ضروري ځکه ده تاسو نه پوښتنه کوم یو کس دی ته ډېر غټ افسر یې ډېر غټ افسر یې او ته په انګلیش باندې نه پوهېږې او یو کس درله راشي انګلیش کې ته انګلیش کې درنه څه غواړي نو سر به ورته ګرایي کوي ورته نه ویې ګرایي چې دا څه وایي ده ټیک ده که نو خامخا نه به پوهېږي او یا ته یو کس دی دا هم تاسو د عام فهم مثال درکړو یو بل کس دی هغه د چا نه څه غواړي خو انګلیش کې ورته ویلي چې دا الفاظ ورته ووایه انګلیش کې ته الفاظ ادا کوې خو په دا نه پوهېږي چې زه درته څه وایم نو ته ورته یو شی غواړې خو پوهېږي به نه لکه مونږ د رحمان ملک صاحب چې دی درنه رحمان ملک صاحب جوړ مونږ وزیر داخله او که خارجه و چې قل هو الله احد صورت کې راکړې دا څه وکړه نو غرض ده چې بیا به وزیر به درنه جوړي وزیر داخله او یا خارجه او رحمان ملک صاحب صورت اخلاص کې راګیر شو بیا چا ورته ویل چې ولې غلط کړو چې غلط یې راته لیکلی و چې غلط یې راته لیکلی نو تا خپله نه و زده چې غلط یې راته لیکلی و او زمونږ نثار احمد هغه چیف جسټس پسې دویم نمبر څه غټ وکیل دی هغه چې دی صورت کوثر کې حالت اعتزاز الحسن هغه صورت کوثر کې یا صورت عصر کې راځي هغه صورت عصر کوي نو حاضرینو قدمو مستاسو د معشومان د الله کلام زده سبا وزیر شي سبا ډاکټر شي سبا انجینیر شي سبا قاضي شي سبا جسټس شي نو الله کلام چې بیا خبرې کوي که بیا به داسې معامله جوړوي لکه نن سبا معامله جوړوه چې راغلي دي چې د اقلیت والا تمام اسلامیات ټیچر په اقلیت والا کافرانو هندوان او قایدیانان اسلامیات ټیچر مو بیا کولی شي دا لعنتونه بیا راولېږي او که اوس نه موږ تاسو معاشره په د الله کلام باندې جوړه شوه بیا به د الله د کلام دا زور وي چې 10 صحابه کرامو 20 صحابه کرامو د 10,000 کافرانو مقابله کړې وه هغوی سره خو بل شی نه و د الله د کلام زور ورسره د الله د کلام طاقت ورسره ایټمي طاقت ته مونږ سره دی او آسیا ملونه باندې د مونږ اخفي رپېږي ولې الله کلام زور پرته مونږ ته نشته دی د الله د کلام مضبوطوالي پرته مونږ ته نشته دی او پته یې کله لګېږي انسان چې غټ شي بیا نه لګي عمده عمر دی چې دا کوم چاره ځوانان ناست دي دې عمر نه زده کېدل پکار دي الله پېژندنه پکار ده قیامت کې او په قبر کې به درې سواله دي
رب د څوک دی دین د څه دی د مخامخ نبي متعلق د څه وایي دا درې سوال دی نه فزیک شته او نه کیمستري شته او نه بیولوژي شته او نه میث شته او نه اردو شته او نه فارسي شته دی دا کومه چې دا سوالات دي دا سوالات قرآن کې زده کېږي غرض مو دا ناظرین چې دا کلام پاک ختم شو په دې باندې ځای باندې ختمېدل نه وي پکار بار بار ویل پکار دي او تاسو لا بار بار تګ راتګ پکار دی یو ورځ نیمه درنه قضا شي دا مو وايي بس مړه قضا شو پاتې شو نه چې دا کوم درنه قضا شو هغه پرېږده مزید بیا